موسی علیه السلام یو ځل په قوم کې ولاړ د خطاب کوي داسې نایاب خطابو کو په خپل قوم ته حضرت موسی علیه السلام چې دا قوم حیران کو یو کس را پاسې دو حضرت موسی علیه السلام د پښتنه کوي د الله پیغمبره د تانه لوی علم چا سره شته دی د هغه وخت مناسبت سره صحیح جواب دا و چې نه ځکه نبی د خپل قوم د وخت د ټولو نه لوی عالمي ځکه پیغمبر دی پیغمبر الله علم ورکوي نو پیغمبر سره ډېر لوی علمي پس د پیغمبره بچا سره علمي موسی علیه السلام جواب ټکو موسی علیه السلام قال انا د انا دا ټکه د خدای خوښ نه دی انا دا ټکه چې بس هم چومن دیګره نیاس دا خدای خوښ نه دی نو حضرت موسی علیه السلام دا ټکه د الله خوښ نه شو موسی علیه السلام ته الله فرمای ویلاړ شه مجمع البحرین ته ځان نور سوال ته وکاس ناس دی هغه سره شاګردي او علم تیز دکا حضرت موسی علیه السلام الله تعالی عرض کوي کریم ربا ما ته بسنګ پته لګي چې دا کوم ځای دی ځکه چې ما ته خدای علاقې نه دی معلومي مجمع البحرین ته ځنه يم تله الله رب العزت په ذریعه د جبرئیل امین حضرت موسی علیه السلام ته ځان سره یو مې والا او دا مې رد کا او دا ځان سره په ټوکرۍ کې کېد او دا وېس خوراک ته کوا خو چې کله ته دې مقام ته ورسینو الته به دوه دره به دا به یو ځای شوي مجمع البحرین دې ته ویل کېږي چې دوه بحره دوه دریابه به یو ځای شوي وي دلته به دا مې د ټوکرۍ راوځي او دی به په سمندر کې سفر کوي ځای به بس دا مې چې کوم طرف ته روان شو دی به تاله لار درکوي بس ته پسې ځه تا ته به کس میلاویږي حضرت موسی علیه السلام یوشع ابن نون علیه السلام دی په دې وخت کې پیغمبر نه دی موسی علیه السلام خادم دی لاړ په لاره ته خوراک هم کړی دی یو ځای کې کېناسته مجمع البحرین هلته دوه دریابه یو ځای شوي حضرت موسی علیه السلام د استړیوالي د وجې نه وده شو چې کله موسی علیه السلام وده شو یوشع ابن نون علیه السلام بیدارو د وکتل اما یې وخوځېد د ژوندی شو او د هغه ځینې سمندر ته ټوپ کو روان شو او چې دی څنګه لاړ نو هلته لاره جوړه شوه په سمندر کې غټه لاره جوړه شوه انسان پکې تلی شي یوشع ابن نون علیه السلام وی که موسی علیه السلام را بیدار شو نو زه به یې خبروم چې مې خو رانه داسې لا خو چې کله موسی علیه السلام بیدار شو نو یوشع ابن نون علیه السلام نه خبره یره ده موسی علیه السلام ته یې څه ونه وي موسی علیه السلام د هغه ځای نه سفر شروع کړو لږ سفر چې شروع کړو نو استړیوالی یې محسوس کړه او لږه یې محسوسه کړه نو خپل د خادم یوشع ابن نون ته وی اما یې راکړه چې لږ خوراک تی وکړو ځکه زه ستړی شوی یم نو آرام به ومو خوراک به تی ومو وږی شوی یم اوس یوشع ابن نون علیه السلام ورته عرض کړي د الله پیغمبره تا خو ما نه خبره یره شوې او ما نه وه یره شوې دا شیطان د ما نه دا خبره یره کړله کنې ما خو سوچ کړو چې موسی علیه السلام په خبرو شیطان ير کړم داسې واقعه پیښه شوې مجمع البحرین کې چې کله تاسو آرام کو موسی علیه السلام یې همدیزي پسې غوزه راوتی وم دا خو راته مې رب ویلي و چې داسې مقام چې کله رالی نو دا به ستا ځای همدیزي له غوزه راوتی یم نو ځکه وایي ما دا استړیوالی محسوس کو موسی علیه السلام د هغه ځای نه واپس راغلی قرآن مجید وایي په خپلو قدمونو واپس راغلی یعنی هم په دې لاره رالی واپس چې رالی هلته سورنګ دی ځای دی لاندې تلو دپاره موسی علیه السلام ورکوش شو چې لاړ نو شین باغ کې یو کس ناست دی موسی علیه السلام ورته فرمایي السلام علیکم هغه ورته په جواب کې وعلیکم السلام من انت څوک قال انا موسی زه موسی یم وی انت موسی من بني اسرائیل وی ته د بني اسرائیل موسی نو وی قال نعم او د بني اسرائیل موسی یم فکیف عرفتنی وی تا څنګه وپېژندم چې زه د بني اسرائیل موسی یم حضرت حضر علیه السلام دی حضر السلام ورته وی ما عندنا السلام وی دلته موږ سره سلامونه نه یي ځکه دا تشریعي احکام دي چې ته سلام وایې تا ته به نیکۍ میلاویږي موږ سره سلامونه نه دا سلامونه ته د تشریعي پیغمبر تاسو سره تاسو ته په نیکۍ میلاویږي نو ما ته پته ولګېده چې دا د بني اسرائیل موسی علیه السلام دی نو وی څنګه رالی وی رب مې راته وویل چې لاړ شه او حضر علیه السلام سره لږه شاګردي وکړه تا ته به څه علوم وښی نو حضرت حضر علیه السلام به ته خو ما سره وخت تېر نه کړي ځکه چې په تا کې جلالیت د ډېر زیات او زه خو داسې کارونه کوم چې جلالي سړی نشي برداشت کولی او بیا ته د الله پیغمبر یو الله پیغمبر چې جلالي یا مؤاخذه کوي نیک انسان خپله غوسه دا د دین دپاره استعمالوي دا د دین دپاره استعمالوي نو چې غلط کار د دین کیږي او ستا پې غوسه راشي نو رسول الله مبارک فرمایي چې داسې غوسه په چا کې نه وه په دې سړي کې ایمان نشته دی چې خلاف شریعت کار وویني او دی پې غوسه نشي دی پې خفه نشي او بیا مراتب ذکر کړي پیغمبر صلوات والسلام فرمایي ایمان څه ته ویلی کېږي چې یو سړی غلط کار وکړي او ته یې په لاس منع کړي نو که دونه ایمان دی نه وي نو بیا دویمه درجه الله پیغمبر فرمایي داسې وکړه په ژبه ورته ووایه دا کار دی ټیک نه دی غلط کار دی
او که دونه هم نشي کولی نو کم از کم په زړه کې بد ګڼه چې دې سړی دا کار غلط کړی دی. فذلک اضعف الایمان، وایي دا د ایمان ډېر نه لاندې درجه ده چې ته په زړه کې ورته بد ووایي. اوس دا اضعف الایمان دی چې په زړه کې دوم بدوالی پیدا نه شو، نو دې نه لاندې بیا بله درجه یې نه ده ذکر کړې. نو دې وجې نه دا خبر رانه اوږدېږي. حضرت موسی علیه السلام څه دی شو ډېر زیات تنګړو. حضرت موسی علیه السلام ته خضر علیه السلام وایي چې ته به ما نه تپوسونه کوي، نو دا به بیا تا نه برداشت نه کېږي. موسی علیه السلام وی نه، زه به تا نه تپوسونه د دې متعلق نه کوم، تا چې څه کول زه به تپوس نه کوم. حضرت خضر علیه السلام وی ټیک ده، ځان سره یې واغسته. حضرت خضر علیه السلام او موسی علیه السلام سفر شروع کړ. یو کشتۍ کې سفر کوي، نوې کشتۍ ده. کشتۍ والو چې دوی کېنول کرایه ورکول، هغوی ورته نه تاسو نه خو کرایه نه الو، ځکه حضرت خضر علیه السلام مشهور خلکو پیژنده، وی تا نه کرایه نه الو. نو حضرت خضر علیه السلام او موسی علیه السلام یې مفتو کې بوتلل. یو مقام ته چې ورسېدل، حضرت خضر علیه السلام کشتۍ نه کوزېده، یوه تخته دې وویستله. موسی علیه السلام ورته وایي غلط کار دې وکړو، ښه خلک وو، موږ نه یې کرایه وانه اخېسته، څونه اکرام یې زمونږ وکړو، په ښه نظر یې راته وکتل او تا ګوره د هغوی په کشتۍ کې عیب پیدا کړو. دا خو به اوس دې کشتۍ ته اوبه لاړې شي او دا کسان به هلاک شي، نو ښه کار دې ونه کوي. ما تا ته ویلي نو چې ما نه به تپوس نه کوي او په تا کې جلال دی، ته به تپوس کوي. وی ښځه دا رانه غلطي وشوې، اوس خو مې معاف کا. وی معاف مې کړې، تپوس به رانه نه کوي. حضرت موسی علیه السلام او خضر علیه السلام په یو کلي ورغلل. ماشومان دې لوبې کوي. بعضې مفسرین لیکي حضر علیه السلام دا ماشوم اوچت کو او دا یې دیوال لا راواچو. بعضې مفسرین لیکي کاڼې واغسته ماشوم سره له یې راواچو. بعضې مفسرین لیکي دا ماشوم یې حلال کو، خو دا ماشوم یې قتل کو. موسی علیه السلام ورته وایي غلط کار دی وکړو، دې ماشوم څه ګناه کړي و چې تا قتلو. خضر علیه السلام تا ته مې ویلي نه و چې تپوس به نه کوې، دا دې دویم ځل دی. وی ښه دا رانه یېره وشوه، که په درېیم ځل مې داسې کار وکړو نو بیا مې د ځان نه لرې کوه، بیا به ستا شاګردي نه کوم، بس د مدرسې نه اخراج، بیا به دې مدرسه کې نور ما مه پرېږده. دا یوه موقع راله راکړه، مدرسه کې 3 چانسه تعلیم ته ورکول. دا زه یم، دا د قرآن تعلیمات دي چې تعلیم ته به یو 3 چانسه ته ورکوي. دا د خضر السلام او د موسی علیه السلام اصول دي، دا قرآن اصول موږ ته بیان کړي دي. په درېیم ځل یې داسې کار وکړه، بیا ورته وایه چې اوس خفه کېږم، بستره دې واله او اوس ځه، خو 3 ځله تا ته زه موقع در کومه. نو دې وجې نه حضرت موسی علیه السلام بیا حضرت خضر علیه السلام سره په یو کلي ورغلل. هغه کلي والو ته وایي چې مونږ وږي شوي یو، میلمانه یو، زمونږ سره اکرام وکړئ. فابا ان یضیفهما، قرآن مجید وایي انکار یې وکړو. لږ مخکې چې لاړ حضر علیه السلام ورته ووایي دا دیوال غورځېږي، راځه دا دیوال برابر، دا نیغه و. موسی علیه السلام ورته نه، دا دیوال زه نه نیغو. وی نه دا دیوال نیغه و. موسی علیه السلام شاګرد به د استاد خبره مني، دیوال یې پې نیغ کو. چې دیوال یې پې نیغ کو نو ورته ووایي تا پې اجرت اخیستی شو، تا به اجرت اخیستلی شو، تا ولې دا دیوال دوی له نیغ کو بغیر د اجرت، ان کې دوی زموږ اکرام هم نه کو.